الله تعالی وی جهنم لیدلې دی. فرشتي وی نه، وی کچرې ویلې ده نو بیا به ډېر زیات د هغې نه یریږي او د هغې دپاره به تیاری شروع کړي. نو الله تعالی فرشتو ته وایي تاسو په دې ګواه اوسئ چې دا کوم خلک راجمع شوي وو چې جنت ته غوښته د جهنم نه پناه غوښتله او په دې بنیاد راجمع شوي وو، واعظ نصیحت یې اورېدو، ما د دې ټولو خلکو بخښنه او مغفرت وکړو. فرشتې جواب ورکړي یا الله پلان کې کس پکې اسې راغلی وو، سکار یې و چا سره کېناستې د الله وایي داسې برکت والا مجلس دی چې د دې اسې راتلو د وجې مې هم د ده بخښنه وکړه. نو الله دې وکړي داسې چې زموږ اعمال خو کمزوري دي، خو په دغه حدیث کې راشي چې الله تعالی زموږ بخښنه او مغفرت وکړي. نو قرآن مجید په موږ او تاسو باندې حقوق دي. اولنی حق د قرآن مجید دا دی چې موږ او تاسو د دې الفاظ زده کوو، د دې الفاظ زده کوو، الف با تا سا زده کوو او بیا دغه رنګې قاعده زده کوو او بیا د هغې نه پس چې دی نو د دې چې کوم حروف دي دا زده کوو. او ورپسې دویم حق د قرآن مجید دا دی چې د دې انسان معنا زده کړي چې دا د الله کتاب دی. الله تعالی زموږ او ستاسو نه په دې کې چې دی نو څه غواړي، نو کوشش به دا کوو چې کومو زنانو تر اوسه پورې د قرآن مجید الفاظ نه دي زده کړی نو هغه به د دې کوشش کوي چې خپل قرآن قاعده به زده کوي او د هغې نه وروسته چې دی نو د قرآن مجید الفاظ به زده کوي. او چا چې الفاظ زده کړي دي هغوی به دا کوشش کوي چې د دې په معنا به ځان پویه کوي او بیا چې د کتاب کې الله تعالی څه غوښتي دي هغه عمل کې راولي. لکه موږ او تاسو دوره تفسیر خلاص کو د قرآن مجید چې کوم دا الفاظ دي د دې معنی مو واورېدلې او په دې باندې موږ ذهن ته دا خبره راغله چې د الله تعالی په دې کتاب کې څه غواړي، الله تعالی زما او ستا نه څه غواړي. اوس زموږ او ستاسو نه مطالبه دا ده چې کومې خبرې موږ او تاسو د دې کتاب واورېدې کوشش به اوس دا کوو چې دا خبرې به خپل عمل کې راولو، دې خبرو له به عملي جامه ورشو. نو هله به چې نو زموږ او ستاسو دا ناسته زموږ او ستاسو دا ویل دا به الله تعالی قبلوي او بیا به دا قرآن زموږ او ستاسو دپاره سپارشي جوړېږي. که چېرې موږ او تاسو عمل کې نه راولو نو بیا زموږ او ستاسو دا فایده نه کېږي. د قرآن اورېدل ویل هغه ثواب خو په خپل ځای دی، خو مقصودي کار چې کوم دی هغه عملي زندګي ده. نو چې عملي زندګۍ کې موږ او تاسو د الله د کتاب څوک دا راولو. د قرآن مجید فضایل بلا شی دي، احادیث د هغې نه ډک دي چې موږ او تاسو ته صرف دومره پته ولګي چې د قرآن مجید حدیثو کې راځي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کم کس د قرآن مجید یو حرف او یو حرف نو هغه دپاره په یو حرف باندې 10 نیکۍ دي او بیا د هغې تفصیل کوي او وایي ګورئ الف لام میم ځان ځان له حروف دي. الف صرف الف یو ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی، میم ځان له حرف دی. نو صرف په الف لام میم باندې 10 نیکۍ شوي. بیا بل ځای کې الله تعالی وایي چا چې یو نیکي راوړه هغه یو نیکي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، یو په 10 وله ورکومه، یوه نیکي وله په 10 چنده باندې بدلومه. او نو وګورو سوچ وکړو دې ته د قرآن مجید کې څومره حروف دي، څومره ټکي دي. الله تعالی دې وکړي داسې چې په یو یو حرف باندې یې کومه وعده د مخلوقاتو سره کړې ده چې هغه اجر او ثواب تاسو له درکړي چې چا ویلی دی او چا اورېدلی دی. نو الله تعالی دې وکړي داسې. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زه دا نه وامه چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی، میم ځان له حرف دی. نو یو الف لام میم باندې 10 نیکۍ شوي، یو نیکي یو حرف باندې چې میلاو شوله الله تعالی وایي په 10 چندې بدلومه. او بیا په رمضان کې قرآن ویل دا خو د لوی د برکت او د ثواب څیز دی چې الله تعالی وایي دې کې دله نفل په فرضو بدلومه او فرض دله یو پاویا بدلومه. لکه یو نیکي کوله یو حرف ویل دا الله تعالی په 10 بدلی او په رمضان کې دله یو پاویا بدلی. څومره د سعادت خبره ده
چې انسان د کور کار نه ځان فارغ کړي او هر کس که نارینه دي او که زنانه دي هغه دا وایي چې شپه هم تېره شي او ورځ هم چې دی نو بیا د بچو په پرورش کې په خدمت کې په غم او په ښادۍ کې د کور په کارونو کې نو چې انسان آرام وکړي په دې کې او یو کس یو زنانه هغه د کور کار هم پرېږدي او دغه رنګې آرام هم پرېږدي دا څومره ګرانه وي زنانو ته چې هغه نارینه خو کو زیات نه زیات لیټ راپاڅي نو 4 بجې به راپاڅي په حکم 4 به راپاڅي زنانه چې دی نو هغه د وختي پاڅي په دا یاد ساتئ په دې خدمت باندې ګوره الله تعالی داسې نه چې به تاسو کور کې کار کوئ کور کې انسان زنانه لګیا دي او مطلب چې دی نو د نارینهو خدمت کوي د بچو خدمت کوي او دغه رنګې چې دی نو کپړې وینځي او دغه رنګې چې دی نو د کور کارونه کوي دې له په دې باندې اجر او ثواب نشته نه چې څومره زنانه د په چاردیوالۍ کې دن نه د کور خدمت کوي د نارینهو خدمت کوي د بچو خدمت کوي الله تعالی دی له په دې باندې چې دی نو څه کوي اجر او ثواب ورکوي دا یاد ساتو دا په دې بنیاد باندې په دې نیت باندې کور کار کوو چې ګورې که زه خپل خاوند خدمت کوم زه د خپل خاوند نه چای پخوم د دې وړو خدمت کوم پرورش کوم د کور صفایي کوم نو ما الله تعالی په دې کار کولو باندې الله تعالی اجر او ثواب راکوي دا خو داسې نه دي چې بس ته کار دی وکړ او څه میلاویږي نه څنګه چې نارینه ہوتا حدیثو کې راځي نارینه مزدوري کوي او کو بهر کار کوي او بلچې وي او دغه رنګ نور مزدوري کوي څه چې کوي نو هغه الله تعالی په دې باندې اجر او ثواب ورکوي چې په ورځ د قیامت به د انبیاء سره وي رښتینی تاجر نو همدغه رنګې زنانه چې به د چاردیوالۍ دننه هغه د الله تعالی حکمونه برابروي دغه رنګې چې دن هغه د کور کار کوي نو هغه له الله تعالی په دې باندې څه کوي اجر او ثواب یې خېلي نو دا یاد ساتئ چې کومې زنانه دا پېشمني له وختي پاسي او دغه رنګې د کور کارونه کوي نو هر حدیثو کې راځي هر عمل کې اخلاص ضروری دی هر عمل کې اخلاص ضروری دی که چېرې موږ زنانه دا نیت وکړي چې دا خو ما باندې د دې خاوند ذمه داري ده د بچو ذمه داري ده دا کور زما کور دی دا به زه سموم دا به سنبالوم دا به پاکوم دا کارونه به کوم او په دې بنیاد یې کوم چې زه نوکر نه یم چې د نوکر یم نه په دې بنیاد یې کوم چې زه د خدمت وکړم او د خدمت د وجې الله تعالی ماته میلو شي او زه د خپل خاوند داسې خدمت وکړم چې د خدمت د وجې الله تعالی زمانه خوشحاله شي خپل آخرت جوړول دی ګورئ یاد ساتئ که زنانه دي او که نارینه دي په هر بنیاد کې په هر میدان او هر ځای کې خپل آخرت جوړول دي نو زنانو ته درخواست چې هغوی دپاره آخرت جوړول لکه حدیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کومه زنانه چې د ورځې 15 منځونه کوي اوس د زنانو دپاره کارونه هم لږ دي او دغه رنګې جنت ګټل هم اسان دي خو په لږ سوچو کې کومه زنانه د ورځې 15 منځونه کوي نو کوشش به دا کوو ورې مونځ قضا کېدل مونځ پرېښودل دا د الله په دربار کې دا عذر قبول نه دی که تا ته الله ته دا د الله په دربار کې ووایې چې د کور کار راته پاتې و نو له دې وجې مې مونځ نه دی کړی او غم خادي و زما نه مونځ پاتې شو او دغه رنګې چې د نو څاروي مې ساتل کپړې مې پلیتې شوې وې نو زما نه مونځ پاتې شو ما چې ورګه وروستو به مونځ وکړم نه دا عذر الله تعالی ته قبول نه دی مونځ په هر حالت کې لکه د واقعات به موږ او تاسو به دې تفسیر کې اورېدلي وي چې جنګونه تېر شوي دي د جنګ په حالت کې د تور په منځ کې الله تعالی د مونځ طریقه را لېږلې ده چې ګورئ مونځ داسې څیز دی چې دی به نه پرېږدي که تور چلیږي او جنگ چلیږي نو په دغه حالت کې به هم یو څه خلک دې ودرېږي او صرف دشمن ته ودرېږي او هغه دې بیا واپس راشي دا نور دې ودرېږي نو په داسې حالت کې مونځ نشته د مونځ معافي نشته نو کوشش به دا کوو چې د مونځ به پابندي کوو کوم کور کې زنانه مونځونه کوي په دغه کور کې به برکت هم راځي مونځ داسې څیز دی د الله تعالی یو لوی نعمت دی او دولت دی د الله تعالی د غوښتلو یو ذریعه ده نو چې زنانه دینداره وي دې سره سره به ماشومان هم دینداره جوړېږي او که چېرې زنانه په خپله مونځ نه کوي مور پلار په خپله مونځ نه کوي نو د هغې غلط اثر به دا کېږي چې کوم ماشومان په دې کور کې دي دا به بېلمازه وي دی به غلط اثر د مور او پلار دا اخلي په دې وجه علما فرمایي که یو مور پلار دا غواړي یو مور پلار دا غواړي چې زما دا ماشومان دي دینداري او زما دا ماشومان د نیکاني او دغه رنګې چې دی نو دی د ښکلی عمل کوي وایي د دې دپاره ضروري دا ده چې دا مور پلار به دی خپلو بچو ته لومبی ماډل جوړېږي دی به دا بچي به دی ته ګوري نو الله به سره خلي که چېرې زمونږ او تاسو په خپل ځان باندې چې دی نو سخته نه برداشت کوو
په خپل ځان باندې سخت نه برداشت کوو او دعوی د دې کوو چې زمونږ بچي دیندار شي نو دا به اصل خبره وي نه لومبه به خپل ځان باندې سخت برداشت کوو لکه یو پلار د بچي په مخ کې کنځل کوي نو دا مجال نشي پیدا کېدی چې دا بچی به